مرض فزادهم الله مرضا. پزړونو د دوی کې بیماری ده، پس زیاتی دوی الله تعالی مرضا، دا بیماری ده دوی. ولهم عذاب علیم، او شته د دوی د پاره عذاب دردناک، بما کانوا یکذبون، په سبب د دروغو د دوی. علامه بیضاوی رحمه الله 15 مباحث ذکر کوي. اول بحث د مرض حقیقت او د مرض حقیقی او مجازی معنی. دا با المرض حقیقت فیما، دی زین ذکر سی. دویم فزادهم الله کی د زیادت نسبت الله طرف ته شوی د دی وضاحت. وکأن اسناد زیادت علی الله، دا به دی ځای کې ذکر سی. دریم بس مرض بارک او دریم احتمال، دا به یحتمل یراد بالمرض. څلورم بحث ولهم عذاب علیم کې د علیم د لفظ وضاحت به وکړي. پنځم بحث بما کانوا یکذبون، یکذبون کې به لفظي احتمالات ذکر شي او د کذب معنی او حکم. اول بحث د مرض حقیقت او د مرض حقیقی او مجازی معنی. الله تعالی قرآن کریم کې د زړه درې کیفیتونه ذکر کړي دي. قلب مریض، قلب سلیم، قلب میت. قلب مریض ته قلب سقیم وی. قلب مریض هغه دی چې د مؤمن زړه کې تصدیقی خو غلط کارونه کوي. قلب میت هغه دی چې د قلب نه تصدیق ایمانی لري شي، میت شي. دیم نمبر قلب سلیم. قلب سلیم هغه دی چې تصدیق هم پکې موجود او د تصدیق مقتضیات هم پکې موجود، اعمال هم صحیح. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمائی الا من اتى الله بقلب سلیم. نو الله ته به قلب سلیم وروړي، نو الله به کار کیږي. او چې قلب سلیم وي نو بیا اعمال صحیح. چې قلب سلیم د قرآن او د حدیث نه استفاده اخیستل کیږي، او چې قلب سلیم نه نو بیا د قرآن او حدیث نه استفاده نه کیږي. گویا کې د زړه نشته. قرآن کریم کې الله دا مطلب بیان کړي. الله فرمای ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. دی قرآن کریم کې نصیحت دی د چا د پاره؟ لمن کان له قلب، چې د چا زړه خو د هر چا شته که، خو معنی یې څه ده؟ نصیحت پکې چا د پاره دی؟ لمن کان له قلب سلیم، قلب سلیم چې د چا یغبت فیدا اخلي. تاسو په دې خبره پوه شئ؟ د قلب مریض څه نښې دي او د قلب سلیم څه نښې دي او د قلب میت څه نښې دي؟ دا کتابونو کې ذکر شوي دي. قرآن کریم کې الله تعالی هغه خلک چې پردیو زنانو ته ګوري او یا د هغوی نه د بدکارۍ تمه کوي، هغه زړه ته بیمار زړه ویلی دی. الله فرمای فیطمع الذی فی قلبه مرض. هغه سړی به بیا تمه کوي چې په زړه کې مرض وي. مرض څه معنی؟ حب النساء. تاسو په دې پوه شئ؟ دلته الله تعالی د منافقینو زړونو ته د مرض نسبت کړي. د دوی په زړونو کې مرض دی. فزادهم الله مرضا،
زیاد بکی دوی ته الله مرض. دا دویم مرض اولنی مرض دی چې کوم د دې په زړونو کې دی دا مزید با عین دی د مزید علیه سره او کنه غیر دی هغه بل شی دی او دا بل شی دی پې پوه شئ قاعدې مطابق خو مزید غیري د مزید علیه نه کنه عین خو نه وي خو د بلې قاعدې تاسو په دې پوه شئ دلته هغه قاعده متوجه ده چې نکره معاد شي نکرې تسانی غیر د اولانه او چې معرفه معاد شي معرفې ته نسانی عین اولای او چې نکره معاد شي معرفې ته ثانی عین اولای او چې معرفه معاد شي نکرې ته ثانی غیر اولای تاسو نور انوار کې خیالم کړی اذا اشتدت بک البلوا ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته فافرح نو دلته دا مرضن نکره ده مرضن نکره ده معاد شو نکرې ته چې مرضن دی نو ثانی غیر اولا دی نو معنا دی ته به زیاد کی مرض بل مرض بم د دې مرض نه پیدا شي پې پوه شئ فزادهم الله یا خبر دی او یا دعا ده خدای خبر ورکوي د دوی زړونو کې مرض دی چې د دې علاج ونه کي نو الله تعالی به د دې مرض سره سره بل مرض هم پیدا کړي نو خبر شه یا دعا ده د ماضی په شکل کې ځکه دعایي د خبر په شکل کې تاسو ویلی دي کله نو فزادهم الله مرضا الله دې زیات کی دوی ته دا مرض نو خیری بشي بد دعایي دواړه احتمال پکې شته تاسو په دې پوه شئ المرض حقیقة فیما د مرض حقیقي معنا مرض حقیقت دی په هغه څه کې یعرضو للبدن چې عارض کیږي بدن ته فیخرجو دا بدن اوباسي عن الاعتدال الخاص د خاص اعتدال نه به چې د بدن پورې خاص دی ویوجب الخلل ثابتۍ ګډوډیشن په افعالو د کې دې ته مرض وایي اصل کې تاسو ویلي د اخلاط اربعه دی بدن کې سودا او صفرا او وینه او بلغم دې کې کم یو کې چې زیادت راشي دا چې په اعتدال رواني د بدن صحیح بنده روغ دی ته صحیح وی او چې کم یو کې زیادت راشي د اعتدال نه اوزي نو سړی بیمار شي اوس به علاج کې علاج څه دی چې دا به اعتدال ته راولي صفرا زیاته ده نو دا به اعتدال ته راولي سودا زیاته ده دا به اعتدال ته راولي وینه زیاته ده دا به اعتدال ته راولي هر څه چې زیات دي هغه به اعتدال ته راولي نو سړی به روغ شي پې پوه شئ نو دې ته څه وایي مرض دا حقیقي معنا شو ومجاز فی الاعراض النفسانیه او مجاز دی په نفسانی اعراضو کې نفسانی عوارض بنده ته پیښیږي نو دا مرض په دې کې مجاز دی التي هغه تخل بکمالها چې خلل رسی نقصان رسی د دې نفس کمال ته کل جهل لکه جهل شو وسوء العقیده بد عقیده شو والحسد او حسد شو والزغینه او کینه شو حقد یا وحب المعاصی د گناهونو محبت شو لانها مانعه عن نيل الفضائل ځکه دا معنی دي د حصول د فضائلونه د حقیقي معنا د مرض او مجازي معنا د مرض کې فرق څه دی نو وایي فرق مناسبت پکې څه دی مناسبت پکې دا دی چې حقیقي مرض سره د خوندونو نه منع کوي یو دویم حقیقي مرض آخري نتیجه داره چې سړی مړ شي د مجازي مرض هم د قشان چل دی سړی د فضایلو نه منع کوي یو او دویم داره چې حیات ابدي د دنه اخلي اوس پې پوه شئ د مشابهت په دې کې دی ګورئ لانها مانعه عن نيل الفضائل ځکه دغه اعراض نفسانیه چې معنا مجازي د مرض ده دا معنی دي د حصول د فضائلنا او مؤدیه الى زوال الحیات الحقیقیه الابدیه او یا مؤدی دي مبزی دي لره کېدلو د هغه ژوند حقیقي ابدي لره والآیه تحتملهما آیت کې احتمال د دواړو شته فی قلوبهم مرض
په زړونو د دوی کې حقیقي مرض دی، حقیقي درد پکې و. یاداره چې فی قلوبهم مرض، په زړونو کې د دوی اعراض نفسانیه دي. دواړه صحیح کېدای شي. معنی حقیقي چې شي نو بیا د دوی په قلوبو کې معنی حقیقي د مرض څنګه موجوده ده؟ فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقا على ما فات عنهم، ځکه زړونه د دې منافقینو دردمندو تحرقا د وجه د افسوس نه په هغه څه فات عنهم چې د دوی نه فوت شوي من الریاست مشري ته فوت شوی وه، وحسدا او حسد کو علی ما په هغه څه یرون من ثبات امر رسول صلی الله علیه وسلم چې دوی څه لیده مضبوطیا د کار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و استعلاء شاره او چتواله د شان د یومن په یومن یوې ورځې نه بلې ورځې ته. وزاد الله غمهم، خدای زیاتاو د دې منافقینو غم بما زاد په اعلام امره، لکه الله چې زیادت راوستو په اوچتوالي د شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې و اشادت ذکری او پر رفعت د ذکر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې. ونفوسهم داغی نفسونه کانت معوفتا مصیبت زدو افت زدو بالکفر په کفر و سوء الاعتقاد په بد عقیدی و معادات النبی صلی الله علیه وسلم او په دشمنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و نحوها. فزاد الله ذلک بالتبع، الله تعالی دا کار د دوی زیات که په تبع په مهر سره او بازدیاد تکالیف یا په زیادت د تکلیفونو سره مسائل په ډېر را نازل که و تکریر الوحی، وحی به مکرر کېده د دوی مرض به زیاتېده، و تضاعف النصر او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مددونه به خدای ډېر کول نو د دوی مرض به زیاتېده. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت به چې دوی لیده، لوی شان به لیده منافقینو، نو دوی به سم خرابېدل. لکه د عبدالله ابن ابی ابن سلول باره کې چې دي چې صحابي روان و د انصارو مشر د بیمار تپوس له په خپله سورلی سورو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې صحابي بیمار پرسی ته ورته څه صحابه ناست دي، عبدالله ابن ابی ابن سلول هم دی پکې ورکوز شو، هغوی سره خبرې اترې کولې د دین. عبدالله ابن ابی ابن سلول دا پوزه پټه کړه، ورته دا ګردونه په منګه باندې مه راوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تا سره د چا کاري هلته به در پسې درځي، مونږ پسې راځه مه، بدې ردې ورته وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړه د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ بیمار پرسی ته، هغه بیمار پرسی وکړه، ورته وایي ستا د قوم مشر عبدالله ابن ابی ابن سلول خو ما ته ډېرې سپکې سپورې خبرې وکړي، او ورته وایي قربان خفه کېږه ما، هغه په دې غوسه دی چې د مدینې والو اتفاق کړی و ستا د راتلو نه وړاندې چې ده ته د مشرۍ پټکې په سر کي او دی مشر جوړ کي، او چې ته راغلې نو د ده مشري ختمه شوه، دی دا چرته برداشت کوي چې د ده مشري ختمه شوه، دی په دې غوسه دی خفه کېږه ما. نو هغوی خفه په دی و چې مشري ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیولې وه. وكأن اسناد زیادة الى الله تعالی من حيث انه مسبب من فعله، دا دویم بحث دی. فزادهم الله، دلته د زیادت نسبت الله ته شوی دی، او معتزله وایي چې زیادت د مرض دا قبیح دی او نسبت د قبیح الله ته نه کیږي. د صاحب د کشاف پکې تعویل کړی، زمونږ اهل سنت والجماعت په نسخو پکې څه خبره نشته، موږ نسبت د قبیح الله ته قبیح نه دی، دا په اعتبار د خلق سره دی. صاحب د کشاف پکې تعویل کړی دی، نو دی خو نقل د کشاف نه کوي، نو دمقه تعویل خوښ کړی دی. ښه نو دی وایي چې نسبت د زیادت الله ته د دې حیثیت نه دی چې دا زیادت مسبب دی من فعله د ده د فعل نه، او سبب مسبب الله دی، الله مسبب دی. و اسنادها، بل ځای کې اسناد صورت ته شوی دی پی قولی تعالی فزادتهم رجسن، دا صورت زیاد کی دوی ته پلیتی، ولی لکونها سببا، د دې وجه نه چې دا صورت سبب شو، صورت سبب دی، الله ته نسبت ځکه وشکو چې الله تعالی د دې مسبب دی، مسبب او زیادت مسبب دی. ويحتمل احتمال لري، دا درېمه معنا ده د مرض. ويحتمل احتمال لري ان یراد بالمرض، چې مراد په مرض سره ما هغه څه شي
تداخل قلوبهم من الجبن والخور هغه چې د دوی زړونو ته بزدلي ننوتې ده ذوب ورته ننوتی دی حین شاهدوا شوکة المسلمین چې دبدبه د مسلمانانو یې مشاهده کړه و امداد الله لهم بالملائکه د الله امداد مشاهده کړه په ملائکو باندې وقصف الرعب فی قلوبهم او الله تعالی روب واچو د دوی په زړونو کې نو د مرض نه دا مراد دی زیادت نه څه شی مراد دی او بزیادتی تضعیفه بما زاد للرسول صلی الله علیه وسلم نصرته د زیادت نه زیادت د مرض د دوی د پاغه څه چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زیات کم مدد علی الاعداء وتبسطا فی البلاد او پراخي ورکړه په خارونو کې علاقې ډېرې په قبضه کې ورکړې نو دوی په دې خپدي ولهم عذاب علیم او شته د دې دپاره عذاب دردناک علیم د علیم معنا مولم کوي په صيغه د اسم مفعول سره یعنی علیم د مولم په معنا ده چې معنا یې د دردمن مولم معنا دردمن دا سی ویل کیږي علمه په هو علیمون د سمعانه ده یعنی د باب سمعانه د صفت مشبه صيغه ده لکه وجع په هو وجیعون بیا دا د باب فعل نه د اسم مفعول په معنا ده اعتراض دار چې مولم خود معذب شخص صفت ده دلته د عذاب صفت څنګه شه مولم دردمن څوک دی معذب کنه عذاب خود دردمن نه دی عذاب خود درد ورکون کې دی کنه په پوښتنه نو دلته څنګه صفت د علیم د عذاب وګرځیدو نو دې جواب کوي ګوره اے مولم یقال علم فهو علیمون لك وجع فهو وجیعون نو علیم صيغه د صفت مشبه ده د باب سمعانه او په معنا د مولم ده مولم معنا دردمن باب پال تور کړ شو اسم مفعول ته جوړ شو نو سوال دار چې دا څنګه صفت د عذاب شو دردمن وصف به العذاب للمبالغه موصوف کړ شو په دې باندې عذاب د مبالغه د وجنه چې د عذاب دردمن دی نو چې د معذب بل سمره دردمن په پوینسته كقوله لکه دا قول تحیتهم بینهم ضرب وجیعون ډالۍ د دې په منځ کې ضرب وهل دي وجیعون دردمن وهل خو دردمن نه دي کنه چا څوک وهي هغه دردمن دی کنه د وجی صفت د ضربون دی یا اسانه جواب وکي چالم صفت دی خو به حال متعلقه دی ولهم عذاب علیم صاحبه یا ولهم عذاب علیم داخله یا لک تحیتم بینهم ضرب وجیع صاحب علی طریقه قول په طریقې د دې قول د دې جد جده کامیاب شوه د کوشش ده کوشش خو نه ده کامیاب شوه صاحب د کوشش کامیاب شوه صاحب د کوشش خودلته نسبت جد ته وشو د مبالغتن دوی د پار عذاب دردناک ته بما کانوا یکذبون په سبب د دروغ د دوی بما کانوا یکذبون کې دا با سببیه ده او ما مصدریه ده بما کانوا یکذبون بکذبهم دغه د قرات دی یو قرات د تخفیف ده او یو د تشدید ده تشدید بما کانوا یکذبون او بما کانوا یکذبون دا د تخفیف قرات قرأها عاصم حمزه او کسائی قرات ده والمعنى معنى بداسي شي بسبب كذبهم او ببدله یا په بدل د کذب کې دې پر پوښتنه یا په سبب د کذب سره او یا په بدل د کذب جزاء لهم دا جزاء د دې د پاره وهو قولهم كذب د دوی سدي آمنا ویل دي نو هغه دروغ دي نو د سزا دي ته دي د وجه ورکول کی وقرأ الباقون نور دا سویل دي چې یکذبون من کذبه مشدد ویل دي کذبهونا لانهم كانوا یکذبون الرسول ځکه دوی نسبت د دروغ نبی علیہ السلام ته کون په نسبت په معنا بش واذا خلو چې کله بلاړل الی شطار دینهم اب بیباکو خلقو ته په دین کې چې کم بیباک د دې مسران دي نو نسبت د دروغ بین نبی علیہ السلام ته کاو چې مؤمنانو سره بشونه بیا ورته آمنا ویل او من کذبا دا دویمه معنا ده
یا خو مشدد دی خو د کذبه نه دی الذي هو للمبالغه او للتکثیر چې د مبالغې دپاره دی دا دویمه معنا یا د تکثیر دپاره دی دریمه معنا ځکه تفعیل د مبالغې دپاره هم استعمالیږي او د تکثیر دپاره هم یعنی چې د مبالغې دپاره شي نو دا د زیادت په الکیف دپاره څه او چې تکثیر دپاره شي نو دا د زیادت په الکم په معنا شي پې پوهې نه شلې هلکه مثلو د دې مثال بیانه شی خی واضحه که خی جدا که شی نو بیانه دا تبیین دی تفعیل دی دا تبیین د زیادت فی الکیف دپاره استعمال شي یا موتت البهایم دا تموید تفعیل دی کره موته خو د مبالغې د زیادت په الکم دپاره ډېر څاروي مړه شو ډېر څاروي مړه شو دلته تکثیر دپاره د مبالغه په الکم دا درې معناګانې شي او من کذب الوحشیو یا د دې نه د کذب الوحشیو دا وحشي زناور متردد شي نو کذبه به په معنا د متردد سره شي معنا به داسې شي د دوی لپاره عذاب علیم دی بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی متردد دي خلک وایي کذب الوحشیو اذا جرا شوطن یو قدم لاړ شي ووقفه ودرېږي لینظر ما وراءه چې مخکې شی وګوري چې مخکې د ده نه څه دي نو کذبه به په معنا د تردده سره شي فإن المنافق متحیر دی او متردد دی نو ځکه تردد نسبت ورته وشو کذب څه ته وایي دا د کذب معنا ذکر کوي والکذب هو الخبر عن الشیء على خلاف ما هو به کذب دې ته وایي چې خبر ورکړي د یو شي نه په خلاف د هغه چې هغه شی به په دې حالت دی شی چې په کوم حالت دی د هغې خلاف خبر ورکړي دې ته کذب وایي زید بار ولاړ دی او ته راشې وایي زیدن قاعدن نو د زید چې په کوم حالت دی قیام د هغې خلاف دی خبر ورکړه نو دې ته کذب وایي پې پوه شئ که حکم د دروغ څه دی وهو حرام کله ټول دروغ حرام دي لأنه علل به ځکه الله تعالی علت بیان که به په دې سره د استحقاق د عذاب چې دوی مستحقین د عذاب دي په سبب د دروغو سره حیث رتب علی د عذاب مرتب که په دروغو دوی خو ډېر کارونه کړي دي که نه منافقین خو عذاب علیم دی په سبب د دروغو دینه معلومه شوه چې دا حرام کار دی وما رویه اوس اعتراض دی خلاصه د اعتراض داره چې دروغ حرام دي نو بیا ابراهیم علیه السلام درې دروغونه ولې ویلي دي یو دا چې هغه تلل میلې ته نو ده ته موږ سره لاړ شه ده ورته څه اني سقیم او بیمار نه و دویم دا چې هغه ښځه ورسره روانه وه بادشاه به ښځې را دغه کولې نو ده ورته څه ویل هذې اختي دا زما خور ده او خور یې نه وه ښځه وه تاسو په دې پوه شئ که نه نو ښځې ته څه ویلې خور ویلې او دریم کذب دا چې کله بوتان مات کړي چې هغوی راله ورته دا چا کړي دي د ورته بل فعله کبیرهم او مشر یې کړي دي غټ درې دروغ دي که نه دی وایي دا دروغ نه دي شکل یې د دروغو دی خو حقیقت دی اني سقیم زه بیمار یم ستاسو د دې دغه ته بیمار یم دې کار له ټیک شو که نه ستاسو دې کار ته مې طبیعت بیمار بیمار معنا ستاسو دې کار سره ناموافق یم هذې اختي په دین کې خور ده که نه ښځه په دین کې خوري که نه تاسې په دې پوه شئ او مطلب دا بل فعله کبیر و مشر کړي نو پیغمبر مشري که نه او وخت کې د پیغمبر نه بل څوک مشري د ده دا مراد دې ته تاسې په دې پوه شئ که نه وما رویه چې ان ابراهیم علیه السلام دروغ ویلي دي درې دروغ مراد تعریض دی ولکن لما شابه الکذب هر کله چې مشابه و د دروغو سره په صورت کې نو سمیه به په دې ونومولی شو بس